से قل أعوذ برب الفلق وأعوذ بالغرم رب السماء من شر ما خلق شر دابن چې الله پیدا کړی او من شر غاسق اذا وقب او شر تیارې شپې نه کله چې تیاره مضبوطه شي ځکه د شپې شرونه ډېرې څنګه چې تفسیر کبیر کې دي یا نبی علیه السلام ته دارونه دوه کې جرګه کړې وه چې د شپې به شهید کړي هغه ځان سه ابوبکر واخیستو او غار ثور ته لاړ یو څه روزې هلته تېره کړه درې شوه روزه او بیا شاټ کاټ لاره ونیوله او مدینې منورې ته ورسېده ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پټ کوونکو ښځو نه په غوټه کې دا ښځې ولې ویلې یا خو د نبي لوڼو په نبي علیه السلام جادو کړی و د ګمنځې په غاښونو کې شوکېدلې خو ته یولس بوټې ورکړې وې او یا جادو په ښځو کې ډېرې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینه کوونکي نه کله چې راسه کینه کوي کینه دا ده چې یو نعمت الله چاله ورکړی او بل وایي دا دې نه وي لکه سیاسي روزه ټول کینهګر دي دله حکم ورکوي مال یې راکوي دا د وزیر نه صدر دا د صدر مملکت نه زما د پارټۍ دي دا د ګورنر نه زما د پارټۍ دي دا د ممبر نه صدر او کینه دونه لوی ګناه ده چې دا نیکۍ داسې سوځي لکه اور ته چې ډکي وراچي الله دې ما او تاسو وچ کړي د کینه د چا سمه کوي چې د کوم یو حکومت یا ستا حکومت دی پنځه کاله تېر به شي خو زه د نه دوه مطالبې کوم یو پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله محمد رسول الله اسلامي نظام خو نه راولي خو چغه خو ولړکۍ کوي او دیم دا انسان چې نو دا وطن پرستی او ملک په چا نه خرڅوي چې یا په امریکې خرڅ کړي یا یې په چین خرڅ کړي یا په روسو څوک چې دي مونږ ملنګار یو مونږ پاره دربار کې د خیر چغه وهو او من شر حاسد اذا حسد د شر د کینهګر نه چې کله راسه کینه کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وأعوذ پناه غواړم په پالونکي د خلکو ملک الناس په باچا د خلکو اله الناس په مددګار د خلکو درې صفتونه د الله ذکر کړه ځکه مجمع کې انسانان درې قسمه